وإذ قالوا اللهم او هر کله چې دوی ویل ای الله ان کان هذا هو الحق کچریوی دا دین اسلام رښتینی دین من عندك استاد طرفنا فامطر علينا پس رو پمون باندې حجاره من السماء کانی د اسماننا او ائتنا يراول پمونگا بعذاب علیم عذاب دردناک. پدی آیت کریمه کې دغه مشرکینو یو بل انتهایی جاهلانه احمقانه سوچ او فکر او دوی د خپل ذات د پاره چې کوم دعا کوله په حقیقت کې هغه بد دعا و. هغه دا چې دوی وی چې الہ العالمین کچری دا اسلام رښتینی دین وی نو مونږ یې ونه منله تر اوسه پورې. نو پکار دی چې مونږ باندې د کانو باران وکړي او یا چې دې مونږ ته یو دردناک عذاب راورسوي. وإذ قالوا او هر کله چې ویل دوی اللهم اے الله ان کان هذا کچری وی دا اسلام هو الحق رښتینی دین من عندك استاد طرفنا فامطر علينا پس رو پمون باندې حجارتن کانی من السماء د اسماننا او ائتنا يراول پمون بعذاب علیم عذاب دردناک. دا د دوی انتهایی جاهلانه سوچ او فکر. حالانکه پکار خدا وا دا دعا وخت وی چې الہ العالمین کچری دا دین رښتینی او برحق وي نو مونږ ته د دې د قبولیت توفیق راکړي، د دې اتباع مونږ ته نصیب وګرځي. څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعاګانې داسې دي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہ العالمین حق راته حق اخکار کی او داغه اتباع را نصیب کی او باطل راته باطل اخکار کی او داغه نه اجتناب ځان ساتلو توفیق راته نصیب کی. د مؤمن دعا خداوی یا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. د مؤمن دعا دا وی الله زما دین اے د زړونو اړون کې ذاته زما زړه خپل دین طرف ته واړي، اے د زړونو ثابت قدم لرون کې ذاته زمون زړونه په خپل دین باندې ثابت قدم اوساتي. دا د مؤمن دعا وی. او بل دعا جهان سردار مبارک دعا اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفة عین. الہ العالمین تسترګو رب د پاره هم چې دې زما ما خپل نفس ته حواله مکي، یعنی قدم په قدم باندې خپل توفیق ما سره شامل حال اوساتي. دا د مؤمن دعاګانې وي. دا سینا چې کچره دا دین په حق وینو ته په موږ باندې کانې راوړو نو د الله رب کائنات قانون داوی چې کله د ټولو پیغمبرانو په ادوارو کې د هغوی په زمانه کې د هغوی د دعوت دوران کې په تعجیل سره او فوراً د الله جل شانه عذاب چې دی هغه نه راځي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل شانه په سورې بنی اسرائیل کې فرمایي چې هیڅ یو قوم ته موږ تر هغه وخته پورې عذاب نه ورکوو تر څو پورې چې موږ دوی ته پیغمبر را لګلی نه وي، په دوی باندې اتمام حجت دا پوره شوی نه. او بیا بالخصوص زمونږ استاد خوب پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. دغه په موجودګۍ کې دغه په قوم باندې عذاب راتل د الله تبارک وتعالى ذات ته دا ګواره نه وه. او ورپسې آیت کریمه کې دی تفصیل بیا روان دی. نو په دې آیت مبارکه کې د دوی د دعا ذکر کړی دی او د دوی یو جاهلانه سوچ دا و چې مونږه د دې حق دین تر اوسه پورې مخالفت وکړه نو په کار ده چې وختي په مونږ باندې کاڼې راورېدلې وي
نو حالانکه دنیا دا د سزا او د جزا ځای نه دی بلکې دا دار الامتحان دی. الدنیا مزرعة الاخره، دنیا د آخرت د پاره کھیتی باڑی ده. په دنیا کې چې دی الله جل شانه په یو ګناه باندې فوراً گرفت نه کوي بلکې مهلت ورکوي، ډیل ورکوي. نو لہذا د دوی دا سوچ و کچري په دې شرک باندې عذاب وي او د دین اسلام په مخالفت باندې عذاب وي او کدا حق دین وي نو مونږ اوسه پوری مخالفت کو دا الله دولس کاله ديار لس کاله نو په کار خدا وجه مونږ باندې عذاب راغلی وي. دا سینه ده رب کائنات چې دی مهلت ورکوي انسان ته، ډیل ورکوي او بیا ګوري چې په یو ځای چې کله دی په خپل هغه کفر او شرک او گمراهۍ کې مخکې لاړ شي د الله تبارک وتعالی گرفت راځي. بالخصوص په دې امت باندې الله جل شانه اجتماعي طور باندې من حيث القوم عذاب نه راولي او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دعا الله جل شانه دا قبول کړی چې ما امت با په یو ځای باندې اجتماعي طور باندې په دې باندې داسې عذاب بند راولي چې ټول په یو ځای هلاک شي. دا د نبی صلی الله مبارک هغه دعا برکت خو دوی خپل هغه جاهلانه خبره کوله کچره دا دین بر حق نو په کار چې په باندې عذاب راشي. وإذ قالوا اللهم او هر کله چې دوی ویل ای الله ان کان هذا هو الحق کچره وی دا دین اسلام رښتینی دین من عندك استاد طرفنا فامطر علينا فسر اور پم باندې حجاره من السماء کان د اسماننا اوتنا يراول پمغا بعذاب الیم عذاب دردناک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.